دا یو ورور د دې پوښتنه کړې ده چې د 15 وخته مونځ د دې نیت څنګه دی. بل ورور پوښتنه کړې ده چې د جنازې د مونځونو نیت څنګه دی، او دغه رنګې ورپسې بل ملګري پوښتنه کړې ده چې د جمعې د مونځ نیت څنګه دی، یعنې دې مونځونو ته به مونږ نیت څنګه کوو، په کومو الفاظو سره به مونږ نیت کوو. لکه عام طور مونږ تاسو پښتو کې وایو چې نیت مې کړی زړه د خلاص او 4 رکعته مونځ کوم په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې الله اکبر. نو دی وایي چې مونږ ته طریقه وښایي چې د سحر د مونځ دپاره به څنګه نیت کوو، د ماسپښین د مونځ دپاره به څنګه نیت کوو، د مازدیګر د مونځ دپاره، د ماښام د مونځ دپاره، د ماسخوتن دپاره، د وترو دپاره، د تهجدو دپاره، دغه رنګې د جمعې د مونځ دپاره، د جنازې د مونځ دپاره به نیتونه څنګه کوو. اوس دا پوښتنې چې دي تقریبا د 3-4 میاشتو نه مونږ ته پرتې دي او مونږ سره وخت نه و چې د دې جواب هم کړی و، خو نن انشاءالله اجتماعي طور د ټولو پوښتنو جواب کوو. دا یاد ساتئ د دې لانجې نه تاسو مونږ خلاصو چې دا پلانکې نیت به څنګه کې، پلانکې نیت به څنګه کې، د دې نه بالکل خلاصو. دغه ویډیو تاسو وګورئ چې په مسله باندې پوه شئ. د سحر د مونځ دپاره نیت مه کوه، د غرمې د مونځ دپاره نیت مه کوه، د جمعې د مونځ دپاره نیت مه کوه، د ماسخوتن د مونځ دپاره نیت مه کوه، یو نیت هم مه کوه. یعنې نیت نه مراد دا چې په دې خوله باندې دا الفاظ مه وایه چې نیت مې کړی زړه د خلاص او دا قصې نشته په دین اسلام کې. شریعت مونږ ته دا قصې نه دي راښودلي چې ته مونځ ته ودرېږې او دا به کې نیت کوم د زړه د خلاصه دومره رکعته مونځ کوم په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې، دا نشته. دا یاد ساتئ نیت څه شی دی. نیت اوس تاسو زه په اسانو الفاظو کې وایم. نیت دا دی چې ته د سحر د مونځ دپاره پاڅېدې، یعنې سحر وختي پاڅېدې، 6 بجې پاڅېدې او تا ځان ته لوټه او دس ترتیب برابر کو او ته شروع شي د مونځ په تیاری کې، نو دا ستا د سحر د مونځ نیت وشو. دغه رنګې د ماسپښین د مونځ دپاره ته د کور نه ووتلې مسجد طرف ته روان شي، دا ستا نیت شو چې ستا په زړه کې دغومره راغله چې زه د سحر مونځ کوم، زه اوس د ماسخوتن مونځ کوم، زه اوس د مازدیګر مونځ کوم، زه اوس د جمعې مونځ کوم، یا زه د جنازې مونځ کوم. پلانې حاجي صاحب وفات شوی د هغه جنازې ته روان شوې، د جنازې ته روانتیا او ستا په زړه کې راتلل چې زه د پلانکي جنازې ته تلم، دا ستا نیت شو. دغه رنګې د اختر مونځ ته روان شوې، د تهجد مونځ ته راپاڅېدې، خو په دې نیت په نیمه شپه باندې راپاڅېدې چې زه د تهجد مونځ کوم، نو دغه راپاڅېدل او ستا په زړه کې دا اراده او قصد کول دا ستا نیت شو. اوس دې قصو ته پکې ضرورت نشته چې 2 رکعته تهجد مونځ کوم په دې حاضر وخت او دا قصه او دا قصه او پلان کې جنازه کوم، نویت ان اؤدي لله تعالی 4 تکبیرات الصلاه الجنازه، دا پوره قصه ده. او تاسو یقین وکئ په دې کې زموږ او ستاسو دا بعض ناپوهه ملګري چې ډېر لوی نقصان کوي. نقصان څنګه کوي؟ تکبیر اولا دا ډیر لوی فضیلت لري چې کوم انسان د تکبیر اولا سره مونځ کوي. زمونږ د بعضې مشرانو نه او د بعضې ناپوهه ملګرو نه چې په دې مسله پوهه نه اکثر د تکبیر اولا څه چې اولنی رکعت هم په دې پوه شي چې دا غریب نیت را جوړوي او نیت نه را جوړېږي، نیت را جوړوي او نیت نه را جوړوي. د ډیرو خلکو نه د جنازې تکبیرات په دې باندې پوه شي چې د عربۍ دغه نیت وی نو هلته کې امام صاحب جنازه کړي. نو د دې قصو نه مې خلاص کړئ. دین اسلام مونږ ته دا نه دی ویلي چې ته به خامخا رالګېږي او په خوله باندې به د یو عمل دپاره نیت کې، مطلب د مونځ دپاره به ته نیت کې چې دا نیت فرض دی او دې نه بغیر ستا مونځ نه کېږي، نو دا قصې نشته. بس دغومره ده چې ستا په زړه کې راغله چې زه د پلانکي وخت مونځ کوم، مسجد ته روان شوې، کور کې روان شوې او دس طرف ته، نو بس ستا دغه نیت وشو. نو الله دې وکړي چې په دې مسله باندې تاسو پوه شوي یې. نور د مونځ متعلق څه مسلې، څه ستاسو اشکالات دي، هغه تاسو مونږ ته رارسوئ، انشاءالله وخت په وخت به د هغې جواب کېږي.